أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خپل د لیکچر آغاز زه د دې ټاپک نه کول غواړم. تاسو به وینئ چې په وایټ بورډ باندې ما تاسو ته څه ډایګرام منشن کړي دي، لیکلي مې دي دلته. نو هوپ چې تاسو ته به دا ډایګرام کلیر ښکاري. لاست ټایم که تاسو رایاد کړئ نو مونږه د یونیورس خبره کړې وه، نور یونیورس ته نظم چې څومره ډیټیل تاسو له ما درکړی دی، نو انشاءالله دومره ډیټیلز تاسو دپاره انف دی. کلیر مخې ته ځو. تاسو رایاد کړئ لاست ټایم مونږ د یونیورس یو آسپیکټ ویلی دی، واست سپیس مونږ ډسکرایب کړی دی، څومره دی به تاسو ته علم وي. د هغې نه پس راځو خپل دویم چې کوم زموږ سره دغه دی آسپیکټ دی، هغه زموږ سره څه دی تاسو رایاد کړئ. تاسو ته ما خبره کړې وه سیکنډ چې زموږ سره کوم دی هغه څه دی میټر. کلیر نو سر واټ از میټر؟ میټر څه شی دی؟ لاست ټایم موږ د دې ډیفینیشن چې کوم دی هغه کړی و چې هر هغه شی چې هغه سپیس نیولی اکوپای کړی او د هغې خپل څه ماس. کلیر نو په دې خو به تاسو پوه شوي یې، خو که تاسو نه یې پوه شوي نن موږ نور د میټر چې کوم ډیټیل دی نو د هغې میټر ډیټیل ته کوزېده غواړو چې ځان بالکل په بیسکس باندې ځان پوه کړو چې یاره زموږ سره دا میټر څه شی دی، واټ از میټر. کلیر نو میټر که زه تاسو ته په سمپل الفاظو کې ووایم نو هر هغه شی چې هغه ته ټچ کوی شي، فیل کوی شي، سمیل کوی شي. کلیر یا زه داسې هم ویلی شم چې everything is matter. هر شی زموږ سره په سراونډینګ کې چې کوم دی هغه څه دی هغه میټر دی. کلیر خو بیا هم زیاتتر واړه چې کوم دی هغه د دې په کنسپټ باندې صحیح نه پوهېږي، په دې وجه هغوی ته وروستو بیا په بایالوجي کې، په کیمسټري کې یا سپوز په فزکس کې چې کوم دی دوی ته څه راځي ایشوز راځي، څه خاص ټرمز دي چې په هغې ټرمز باندې تاسو ځان څه کوئ بیټا کلیر کړئ. ټیک ده نو که زه تاسو ته ووایم چې میټر د څه نه جوړ دی، د میټر کمپوزیشن څه دی، د میټر بیسک یونټ سر what is basic unit of matter. نو هغه تاسو ته پته ده چې د میټر زموږ سره بیسک یونټ چې کوم دی هغه څه دی هغه اټم دی. یعنې میټر ته څه جوړ دی، د دې بلډینګ بلاک څه دی، د دې بلډینګ بلاک چې کوم دی هغه زموږ سره څه دی اټم. ټیک ده اټم زموږ سره بیسک بلډینګ بلاک دی د میټر. که تاسو ته زه دا ووایم چې ستاسو چې کوم کورس دی هغه سپوز چې زموږ په سکول لیول، په کالج لیول یا سپوز په یونیورسټي لیول کوم کورس زموږ ته ټیچ کېږي نو هغه 100 years پخواني دي. recent studies, recent evidences, recent research سوي د اټم په باره کې، ځکه most scientists هغوی دا بلیف و چې میټر چې کوم دی د دې بیسک بلډینګ بلاک چې کوم دی هغه څه دی اټم. ټیک ده او زیاتر ساینټسټو دا خبره هم کړې وه چې اټم can't be divided، چې اټم مونږه نشو ډیوایډ کوئ. It cannot be divisible. Clear? Recent studies or recent research the atom په باره کې new studies چې کوم دي یا suppose new approaches راغلو یا د ټیک دور دی، د ټیکنالوژي دور دی او نیو ټیکنالوژي سر د دې په باره کې څه وي. نو زه به ستاسو سره چې نن کوم ټاپک دی
هغه تاسو خو په سوچ په غور په فکر سره تاسو ما واورئ او دا لرن کړئ ځکه چې دا به را روان وخت کې تاسو له ډېر زیات هیلپ درکړي ټیک ده نو راځو ساینټیسټ سپوز ډالټن دی او یوپریټس دی او ډېر شي ساینټیسټو دا خبره کوله چې اټم کانټ بی ډیویزبل خو اوس زموږ سره چې کوم دی موږ دا ویلی شو چې اټم کین بی ډیویزبل اټم موږه ډیوایډ کوی شو ځکه موږ زیات تر وړو ته وایو که میټر زه ډیوایډ کوم تقسیموم د سمالست یونټ چې کوم دی هغه د دې څه دی اټم سپوز ما اټم راواغست سر آیا دا اټم چې کوم دی د فردر د څه نه جوړ دی د دا کمپوزیشن څه دی که زه بلکل ځان بیس ته ورسوم سر د اټم بیسیکلی څه کیدی شي نو د اټمز بچوړیا تاسو ته پته ده یو بل ټرم تاسو اورئ چې اټم چې کوم دی اټم is further composed of subatomic particles. Subatomic particles. سر دا خو موږ ته پته ده چې دا د سب اټامیک پارټیکلز نه جوړ دی کم سب اټامیک پارټیکلز نو اټم په خپله بذات خود چې کوم دی هغه د سب اټامیک پارټیکلز نه جوړ دی صحیح ده پروټان نیوټران الکتران وغیره وغیره ټیک ده نو د دې سب اټامیک پارټیکلز چې کوم دي بیټا زموږ سره څه دي پروټان دی نیوټران دی او څه دی الکتران خو دلته زه تاسو ته فردر دا سب اټامیک پارټیکلز چې کوم دي دا زه فردر ډیوایډ کوم غواړم صحیح ده نو سب اټامیک پارټیکلز چې کوم دي دا بیا زموږ سره فردر ډیوایډ شوي دي کمپوزیټ پارټیکلز ته او سیکنډ چې کوم دی هغه زموږ سره دی elementary particle سر composite particle او په elementary particle کې څه ډیفرنس دی نو بیٹا composite particle او د elementary particle د کار به تاسو چې کوم دی زموږ چې کوم ټاپک دی نن هغه دی atomic standard model نو تاسو به ځان په atomic standard model باندې څه کوئ په هغې به ځان پوهوئ صحیح ده نو atomic standard model چې کوم دی بیټا atomic standard model موږ ته دا خبره کوي دی موږ ته د دې atom composition is atomic standard model سر دا ماډل په څه بیس دی دا ماډل چې کوم دی بیټا دا په دې خبره باندې بیس دی چې دا سب اټامیک پارټیکلز چې کوم دي دا فردر د څه نه جوړ دي په دې کې کم زموږ سره پارټیکلز کېدی شي چې یو ټایپ زموږ سره کمپوزیټ پارټیکل دی او سیکنډ ون از ایلیمنټري پارټیکلز صحیح ده نو کمپوزیټ پارټیکل او په ایلیمنټري پارټیکل کې فرق دا دی نو اټامیک سټینډرډ ماډل لازم لا تاسو ځان په دې باندې پوهه کړئ چې کمپوزیټ پارټیکل سپوز فار ایگزامپل تاسو د ډایګرام ته وګورئ دا زما سره یو میټر دی ټیک ده د دې میټر نه ما څه وګورو د دې نه سپوز ما مالیکیولز راوباسل او دا مالیکیولز ما ځان ته څه کړل ویژوالایز کړل اوکې نو دا مالیکیولز چې کوم دي دا د دې میټر composition دی یعنی دا میټر د څه جوړ دی د مالیکیول جوړ دی مالیکیول ټرم انشاءالله را روان دی نیکسټ تاسو په دې باندې زه انشاءالله خپله پوهه کوم فلحال تاسو دلته ځان په دې ډایګرام باندې څه کوئ پوهه کړئ ما میټر راواغست د میټر نه ما مالیکیولز ایسولیټ کړل دا مالیکیولز چې کوم دی بیټا د دې مالیکیول نه ما یو اټم راواغست او هغه مې څه کړو هغه مې ځان ته ایسولیټ کړ
اوس فردر زه دا اټم چې کوم دی دننه سټډي کوم صحیح ده نو اټم چې کوم دی فردر ما ویژوالایز کو ځان ته او په دې کې په دې سنټر کې بچو دی کمپیکټ ماس دی صحیح ده دې ته موږ وایو بیټا نیوکلیس په دې باندې هم بیا ایکسپریمنټ شوي دي تاسو ته پته ده چې په بمبا ساینټسټ ولګېدل او تhin foil of gold یې راواغستو او هغه یې په پارټیکلز باندې څه کړل هغه یې په هغې باندې بومبارډ کړل چې کله یې بومبارډ کړل نو دوی فیل کړه چې ریز چې کوم دي هغه ځي او زیاتره ریز مخامخ په سکرین باندې لګي او په دې سنټر باندې چې کوم دی زیاتره ډیویشن کېږي د دې ریز نو دوی دا خبره اخذ کړه د دې نه دا خبره یې کنکلوډ کړه چې په دې سنټر کې څه کمپیکټ ماس دی او دغه کمپیکټ ماس ته بیټا نیوکلیس وي صحیح ده نو که تاسو دا ریډ سپاټ دلته لیدی اینه دا ریډ سپاټ چې کوم دی دا زموږ سره په اټم کې چې کوم سنټر موسټ پارټ دی دغه پارټ د څه وي نیوکلیس سر په دې نیوکلیس کې څه دي نو که دا نیوکلیس زه د دې نه آیسولیټ کړم او راویباسم بهر ته نو دا زما سره څه دی دا نیوکلیس دی دا نیوکلیس فردر د سب اټامیک پارټیکلز نه جوړ دی بیټا چې هغې ته مو وایي پروټانز او نیوټرانز کلیکټیولی کالډ نیوکلیانز کلیر نو دا پروټان او نیوټران چې کوم دي که سر د دې نه موږ دا پروټان او دا نیوټران آیسولیټ کړو صحیح ده دلته تاسو د ای نه ماتې پروټان آیسولیټ کړی دی او نیوټران کې ما آیسولیټ کړی دی اوکې نو دا پروټان فردر د بیسک پارټیکلز نه جوړ دی تاسو یې نه زموږ سره پکې دلته three basic particles دي دي three basic particles ته بچوړیا او by according to atomic standard model دي ته وي quarks so ته وي quarks describe کام صحیح ده اوس تاسو پیژندو چې زموږ سره پروټان چې کوم دی further سب atomic particles نه جوړ دی یا سب elementary particles نه جوړ دی چې هغې ته وي quarks ټیک ده کدا شان زه نیوټران تاسو ته نیوټران هم د څه نه جوړ دی دا هم د کوارکس نه جوړ دی ټیک ده یعنې داسې پارټیکل یعنې داسې سب اټامیک پارټیکلز زموږ سره سب اټامیک پارټیکلز څو دي درې دي کم دي یو ته موږ وایو پروټان چې په نیوکلیس کې پریزنټ دي پازیټیو چارج پارټیکل دی positive charge particle clear چې په نیوکلیس کې دننه present دی اوکې سیکنډ چې کوم زموږ سره سب اټامیک پارټیکل دی هغې ته موږ وایو نیوټران او دا نیوټران چې کوم دی دی زموږ سره څه دی نیوټرل دی په ده څه چارج نشته دی چارج نه کیری کوي ټیک ده it is neutral clear او third چې کوم زموږ سره سب اټامیک پارټیکلز دی هغې ته موږ وایو third چې زموږ سره کوم دی هغه دی الکتران نو بچو یا دا الکتران چې کوم دی دا زموږ سره نیگیټیو چارج پارټیکل دی نیگیټیو چارج پارټیکل دی clear او دا نیگیټیو چارج پارټیکل چې کوم دی دا د دې نیوکلیس نه غیر چاپیره په یو خاص سپیس کې کنټینیوسلی په موشن کې نیگیټیو چارج یعنی دا پارټیکل چې کوم دی په کم چارج دی په د نیگیټیو چارج دی صحیح ده او دا نیگیټیو چارج پارټیکل چې کوم دی بیټا دی د نیوکلیس نه غیر چاپیره چې کوم سپیس دی په هغه سپیس کې په کنټینیوس روټیشن کې دی وړو ته زه یو ښکلي سټوري د دې مطابق کوم ژمه چې دوی په دې کنسپټ باندې څه شي پوه شي صحیح ده سر څنګه موشن کېږي سر کم ځای دی الکترون نو یو ځل پروټان د نیوکلیس نه الکترون ته کال وکړو
او تپوس یې وکړو چې بایي الکترانه هیڅ پته دې نه لګي په هیڅ پوزیشن دې نه پوهېږو په حال دې نه پوهېږو کوم ځای یې چېرته ورک کې رابطه نه کوي ښکارې نه نو الکترانو ته په جواب کې دا ووایي چې پروټانه ما ته په خپله پته نه لګي چې زه په کوم ځای کې یم کله هلته کله دلته کله دلته خو د نیوکلیس نه یې چاپېره صاحب پرزنټ یم صحیح ده نو د الکتران اګزیټ لوکیشن چاته علم نشته ها مونږ چې کوم ایمیجنري لاینز ډرا کړي دي صحیح ده دا ایمیجنري لاینز مونږ ته څه شو کوي دا الکتران دی بیټا دا څه دي الکترانز دي او دا نیوکلیس دی دوی د دې نیوکلیس نه یې چاپېره 3 ډایمنشنل کې څه کوي روټیشن کې نو دې الکتران ته په خپله پته نه لګي دی په کوم ځای کې پرزنټ دی صحیح ده خو دا imaginary lines موږ د دې لپاره نو probability دلته یوز کوو وایي probability الکتران دلته کېدی شي دلته کېدی شي دلته کېدی شي دلته کېدی شي دا چې کوم روټیشن لپاره موږ کوم pathway کوم imaginary line را کړی دا imaginary line څه دی دا د الکتران پوزیشن شو کوي ټیک ده نو خوب چې تاسو په دې باندې پوه شوي Clear? نو دا سب atomic particles زموږ سره پروټان دی نیوټران دی او څه دی الکتران دی او پروټان پازیټیو چارج پارټیکل نیوټران نیوټرل دی الکتران نیگیټیو چارج پارټیکل چې اراوند د نیوکلیس کنټینیوس روټیشن کې دی کلیر ها اوس راځو خپل ټاپک لا کمپوزیټ پارټیکل لا او ایلیمنټري پارټیکل لا د دې ځای په تاسو پوهیدلی په دې ډایګرام اوس کمپوزیټ پارټیکل او ایلیمنټري پارټیکل کې فرق سره بیٹا کمپوزیټ پارټیکل راځو خپل کمپوزیټ پارټیکلز نه سر څو قسم دي څو ټایپس دي بچو یې زموږ سره څو ټایپس دي 2 ټایپس دي کمپوزیټ پارټیکل 2 ټایپس دي سر کم یو دی زموږ سره پروټان او سیکنډ چې کوم دی زموږ سره دی نیوټران یعنی پروټان او نیوټران دا دواړه زموږ سره په کوم کټګوري کې راځي او کمپوزیټ پارټیکل کې سر څه مطلب بیٹا د دې مطلب دا دی چې کمپوزیټ پارټیکل زموږ سره هغه پارټیکلز دي دا زموږ سره هغه سب اټامیک پارټیکلز دي چې دا بذات خود په خپله د سب اټامیک پارټیکلز نه کمپوزډ دي صحیح ده نو که تاسو واپس زما سره دې ډایګرام ته راشئ دا خبره تاسو ما په ډایګرام کې څه کړې ده ایکسپلین کړې ده ما څه وی چې په نیوکلیس کې زموږ سره کوم پارټیکلز دي پروټان او نیوټران صحیح او دې ته کلیکټیولی ما څه وی کلیکټیولی کورډ نیوکلیانس دلته مې منشن کړي دي ٹھیک ده یعنی دا نیوکلیانس چې کوم دي یعنی پروټان او نیوټران دا په خپله بذات خود د څه نه جوړ دي د سب اټامیک پارټیکلز نه جوړ دي چې هغې ته موږ څه وایو کوارکس بیا یې واورئ ما څه وویل ما دا خبره وکړه چې د اټم په نیوکلیس کې نیوکلیس یعنی هغه کمپیکټ ماس په دا هغه د څه نه کمپوز دی هغه نیوکلیس د څه نه کمپوز دی نو د پروټان نه او د نیوټران نه یعنی په نیوکلیس کې څه دي دا نیوکلیانز دي پکې اوکې سر موږ پوه شو دا نیوکلیس دی دا موږ ځان ته غټ کو موږ ویژوالایز کو بالکل څو قسم دي 2 قسم دي ریډ نیوټران او زموږ چې کوم دا بلو دي دا زموږ سره څه دي بیټا پروټانس یعنی نیوکلیس د دې پروټانس او د نیوټرانس جوړ دی بیا موږ دا خبره وکړه چې دا پروټان که زه یو راوباسم او ویژوالایز کړم سر دا د څه جوړ دی دا جوړ دی بچو دیا د کوارکس نه
یعنی پروټان پارټیکل شو او هغه نیوټران پارټیکل شو. دا دواړه سدي دا په خپله د نور سب اټامک پارټیکلز چې کوم دي د هغې نه جوړ دي. یعنی کم یعنی کوارکس. اوکې ها کوارکس څو قسم دي بچوړیا د خپل د ځان د پوهولو دپاره او د ځان ته د اسانتیا راوستو دپاره دې پارټیکلز زموږ څه ورکړي دي دې کوارکس زموږ نیمز ورکړي دي. ټیک ده او دا یوه هول فیملی ده. مطلب څو دي په دې کوارکس فیملی کې دننه څو پارټیکلز دي شپږ پارټیکلې دي. اوکې او د هغه شپږ پارټیکلز خپل نیمز دي خپل ځان ته د اسانتیا د راوستلو دپاره هغې ته موږ څه وایو زموږ سره تاسو وګورئ اټامیک سټینډرډ ماډل چې کوم دی په هغې کې زموږ سره دا کوارکس فیملی ده بذات خود د 6 پارټیکلز نه جوړه ده او دا 6 پارټیکلز چې کوم دي سب پارټیکلز دي یعنی سب اټامیک پارټیکلز دي یعنی سب پارټیکل څه دی پروټان دی نیوټران دی. نو دا پروټان نیوټران د څه نه جوړ دي د سب نه. د سب پارټیکل زموږ څه نیم ورکړی کوارکس څو دي شپږ دي ټیک ده. کم دي یو زموږ ورکړی اپ کوارک نو بل دی ډاون کوارک strange charm top bottom. اوکې دا د دغې 6 وانه پارټیکل څه شو دا د هغې نیم شو. ټیک ده. اوکې سر موږ په کمپوزټ پارټیکل باندې کلیر شو. یعنی کمپوزټ پارټیکل زموږ سره هغه سب اټامیک پارټیکلز ته موږ وایو چې هغه په خپله بذات خود د سب اټامیک پارټیکلز نه جوړ دي. ټیک ده چې هغې ته موږ څه وایو کوارکس. دې ځای پورې به تاسو کلیر یې صحیح ده. اوکې ایلیمنټري پارټیکل زموږ سره ټولو سمالسټ پارټیکل دی صحیح ده. دې په ذات خود په خپله د څه نه نه دی کمپوز. اوکې خو دې ایلیمنټري پارټیکلز چې کوم دي د دې څه دي زموږ سره دا 6n نمبرز دي. څو دي 6n نمبرز. کوم دي دی ایلیمنټري پارټیکلز ته موږ څه وایو دې فیملي له موږ نوم ورکړی لیپټانس. څه نوم موږ ورکړی لیپټانس. ټیک ده. نو دا لیپټانس چې کوم دي څو n نمبر دي 6 دي چې په هغې کې زموږ فیمس چې کوم موږ یې پیژنو زموږ سره جان پهچان سیوا دی او زموږ ټول ساینس چې کوم دی somehow د دې نه ریوالف کیږي صحیح ده. نو هغې ته موږ څه وایو الکترون. زموږ چې کوم تھرډ سب اټامیک پارټیکل دی هغه څه دی الکترون چې دا په خپله به ذات خود ایلیمنټري پارټیکل دی کلیر او دا ټولو سمالسټ پارټیکل دی. اوکې دې موږ څه وایو ایلیمنټري پارټیکل. electron de bade ki mian de tau de electron neutrino mian neutrino tau neutrino sida ta chi kam zanu sar electrons di de electrons chi kam de sar de heavy sar de lighter sida as compared to electron clear no jese pore bata so wo issue bhi hai sida no mahit bazu da hota ustama एटम چې کوم دی ډېر په بیسک لیول باندې ډېر په بالکل موږ ځان ته داسې کو دا ایټم چې ویژوالایز وکړو موږ وکتو چې دا ایټم څه دی موږ ایټم زموږ سره ټولو سمالسټ بیسک یونټ دی څه دی د میټر سپوز دا زما سره میټر دی دا میټر د څه نه جوړ دی دا د बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ना जोड़ लेता हर किस्म मेटल पर ये टाइम की कज़ावे माँ चिदा मेटल चिकन बेज़ मासरा सोडियम ब्लॉक पे सीधा या जिसे कॉम्बिनेशन चिदा जमासरा या स्टोन दे या ज़ेमदा मार्बल दे सीधा या ज़ेमदा मार्कर दे या ज़ेमदा द वाटर इन फर्स्ट स्टेट टेंजर सॉलिड सॉलिड ज़ेमदा सॉलिड या स्टोन दे या ज़ेमदा मार्बल दे सीधा या ज़ेमदा मार्कर दे या ज़ेमदा द वाटर इन फर्स्ट स्टेट टेंजर सॉलिड सॉलिड
زموږ دا solid ice دی یا solid water دی clear یا زموږ دا chair دی هر څه کې دی یا tree ده یا زما یو part دی اوکې هر یو میټر تاسو واخیستی شئ نو دا میټر موږ وایو چې دا د څه نه جوړ دی د بیسیک بلډینګ بلاکس نه جوړ دی او دا د بیسیک بلډینګ بلاکس ته موږ څه وایو موږ وایو دا څه دی دا اټم دی clear اوکې بیا موږ چې دا اټم په خپل بذات خود د سب اټامیک پارټیکلز نه جوړ دی د سب اټامیک پارټیکلز نه جوړ دی چې موږ وی په منځ کې یو کمپیکټ ماس چې ته موږ وی نیوکلیس سموتوي نیوکلیس دا نیوکلیس چې کوم دی دا پروټون او د نیوټرون نه جوړ دی او د دې هغه چې په موږ سره ایمیجنری لاینز چې کوم دی ډرا کړی دي موږ په دې لاینز کې چې کوم دی په دې لاینز کې موږ سره یو دریم نمبر سب اټامیک پارټیکل دی چې اصل دی سره الکترون دی سیدا یعنی as a whole atom چې کوم دی نو empty دی سیدا empty دی خو په منځ کې په سنټر کې یو smallest compact mass دی چې هغه بذات خود یې موږ وایو نیوکلیان زوته وایو ټیک ده په دې پروټون او نیوټرون دی او دا پروټون نیوټرون موږ ځان ته ویژوالایز کړو سیدا دا په خپل بذات خود د څه جوړلی د کوارکس نه جوړلی څه جوړلی کوارکس نه ټیک ده سرکم کوارکس دی تاسو خدا وې په دې پروټون کې په دې نیوټرون کې ولې کې کم کوارکس دي ټیک ده الکترون څنګه کوم صحیح دی الکترون چې کوم دی سمالست ایلیمنټری پارټیکل دی په خپل بذات خود نشي ډیوایډ کېږي تقسیم دی خو موږ چې کوم پارټیکل کې پروټون موږ تقسیم او ډیوایډ کړدا کېږي چې نیوټرون تقسیم او ډیوایډ کړدا کېږي هغه موږ دا په خپل بذات خود سره جوړلي کوارکس جوړلي صحیح ده نو که سپوز فار ایگزامپل زه وایم چې دا زما سره یو پروټون دی ما ویژوالایز کو ځان ته مې غټ کو او ما دننه وکړو چې دا په ذات خود په خپله دننه د سب اټامیک پارټیکل نه جوړ دی چې هغې له ما نوم ورکړو کوارک صحیح ده څه نوم ورکړو کوارک نوم ورکړو کلیر دا څه دی کوارک دی او بل کوارک دی صحیح ده یعنی مطلب دا دی چې دا پروټون دننه د کوارکس نه جوړ دی او دا اوس کمبینیشن کېږي په څه کې دي کمبینیشن آف کوارکس دی پروټون د کوارکس نه جوړ دی او دا کوارکس په څه کې دي دا په کمبینیشن کې دی بیټا کمبینیشن آف کوارکس په ګروپ کې دي کمبینیشن of quarks لکه سر په پروټون کې کم کمبینیشن دی نو پروټون کې تاسو دلته مواد وګورئ زموږ سره 2 اپس دي دا زموږ سره اپ دي اپ پارټیکلز دي او یو چې کوم دی زموږ سره څه دی ډاون پارټیکل اوکې سر دې کلیر شو سر په نیوټرون کې څه دي په نیوټرون کې نیوټرون تاسو دلته ما منشن کړی دی نیوټرون د دې الټا واخلئ سپوز دا زما سره نیوټرون دی او دا نیوټرون چې کوم دی هم د څو د 3 کوارکس نه جوړ دی یعنې د هغې د کمبینیشن نه جوړ دی کم کمبینیشن دی دلته زموږ سره چې کوم دی 2 اپ او یو ډاون و نو دلته زموږ سره چې کوم دی څو دي یو اپ دی او 2 down jadi ulta clear صحیح شو دا زموږ سلسله ده زموږ سره نیوټرون د نیوټرون کمبینیشن موږ وپېژندو د پروټون سره کمبینیشن دی 2 اپ پارټیکل دی او یو ډاون پارټیکل دی د نیوټرون یو اپ او 2 ډاون پارټیکل ټیک ده زما امید دی چې انشاءالله تاسو به په دې لیکچر کې ډېر څه زده کړي بالکل موږ ځان ته میټر چې کوم دی هغه ویژوالایز کو او بیسیک لیول ته مو ځان ورسوو